نړیواله جایزه د سولې د امن جایزه و نیلسن مانډیلا او د صدر دوکلرک ته ورکول شوې ده. باچا خان ته خدای پاک 2 کاله کم 100 کاله ژوند ورکړی او خان شهید ته 6 کاله. په مچ کې دی لیکي چې انګریزانو ماته کاپی نه راکوله، کاغذ یې نه راکاوه، قلم یې نه راپرېښوه. یعنی دا هغه مهذب خلک، د مهذب د تهذیب دعویدار خلک چې موږ دلته ایجوکیشن راوړو، موږ دلته تهذیب راوړو. خان شهید دا کتاب ورچاپ کړی چې خان شهید په دې ټولو مخکښانو کې دغه ویاړ په برخه لري چې په زندان کې هیڅ چا هم دومره کتابونه نه دي لیکلي لکه دې سړي چې لیکلي. معیشت پیاوړی نه دی. کم خلک چې معیشت پیاوړی نه لري، ډوډۍ نه لري، هغه عقیده نشي ساتلی. په کار دی موږ خلکو ته دا تاثر ورکړو چې تاسو باید د کتاب سره آشنا پاتې سئ، تاسو باید کتاب ولولئ، تاسو وخت ورکړئ. په همدغه کال د انجمن وطن په نوم باندې سیاسي تنظیم پیلوي. باچا خان چې نیول کېږي د هغه سره 200 کسان نیول کېږي. دا د خلکو وس اخلي که نه؟ زه مزدور یم، ته ما ته 1000 روپۍ راکوې او زما په وس 3000 ګټې. دا کرکټرز نه دي. دا باچا خان شهید دا ډېر لوړ کرکټرز دي. زموږ ذهن په دې کې وي چې یاره دا نو کوم لوی سړی دی. یعنې په کار دی په ځوانانو کې دا یو رجحان پیدا کړي چې پوښتنه وکړه بچه زوی، پوښتنه وکړه ته څه ویل غواړې. هغوی ته یو شه ورکړي، هغوی ته یو زړه ورکړي. کله چې یو سړی خپله ناپوهي نه ومني، هغه د پوهې دروازه پر ځان بنده کړي. په 1812 کې د اټک کلا بېله کړی سوه. په 1819 کې کشمیر له موږه واخیستل سو. بیا په 1889 کې له موږه شال، کرم، کوژک، لنډې کوتل دا د ګندمک په معاهده کې واخیستل سو. په درو نوي کې بیا له موږ څخه سوات، باجوړ، چترال، وزیر او چمن دا اخیستل سي. او دغه 4 سره ژوند لیکونه ما ویلي دي. خو له بده مرغه یا څنګه ووایم چې په دې کې ټوله ژوند لیکونه یوازې د نیلسن مانډیلا ژوند لیک چې دی د ازادۍ اوږد مزل دا بشپړ دی. دا د ژوند له پیله څخه تر پایه پورې بشپړ دی. د دې نورو ژوند لیکونه نه دي بشپړ. خان شهید په 1900 کې پیدا شوی دی. د ژوند لیک چې تاسو ووایاست 1400 صفحې دا تر 1942 نهایت 43 په 1950 کې پیل کړی دی. په جیل کې له خپل قلم برداشته یې لیکلی دی، د خپله یادښت څخه یې لیکلی دی. 1400 صفحې دی، 3 ټوکه دی، د په خپل لیکدود باندې چاپ دی. دا تر 1941-42 پورې د ژوند لیک را رسېږي. وروسته بیا ما نورې سرچینې کتلې دي، نور منابع مې کتلې دي، له هغه څخه مو د ژوند راخیستی دی چې په دا وخت کې دا کړي دي، په دا وخت کې دا کړي دي، په دا وخت کې دا کړي دي. یعنې د دا 4 ژوند لیکونو څخه پرته نور منابع، نورې سرچینې هم شته. باچا خان دی په 1890 کې پیدا شوی دی. تر 1940 پورې د ژوند لیک زما ژوند او جدوجهد دا د ژوند لیک رانغاړي، د ژوند لیک لري. نور بیا د دا پاته ژوند چې دی مطلب بیخي ډېر ژوند دی که نه، چې تر 1988 پورې را رسېږي. دا له نورو سرچینو څخه ما راخیستی دي، له نورو منابعو څخه ما راخیستی دي، بیا مو باورې کړی دی، تر پای مو را رسولی دی. بیا چیرې دی په حق رسېږي، بیا چیرې ښخېږي، تر دا ځایه پورې. او دغه چې دی محترم ګاندي د هغه ژوند لیک هم داسې دی چې په 1890 کې دی پیدا شوی دی. بیا یې تعلیم کړی دی او بیا یې دی دغه دی وکیل دی، بیرسټر دی. په جنوبي افریقا کې د سیاست پیل شوی دی. بیا یې هلته یو اوپینین رساله ایستلې ده. له هغه راوروسته د ژوند هم تر 1920 پورې خوندي دی. د 1920 څخه پس تر 1940 پورې د دې سړي ژوند هم نه دی خوندي. دا هم بیا وروسته له نورو منابعو څخه، له نورو مجلو څخه، له نورو کتابو څخه، له نورو سرچینو څخه ما راخیستي دي او په دې کتاب کې مو خوندي کړی دی. دا
د دوی که یوازې تاسو دا ژوندلیکونه وګورئ دا 4-5 صفحات جوړېږي. 15,000 صفحات له نورو سرچینو سره له نورو منابعو سره په 480 صفحې کې خوندي کول دا ښه ګران کار دی. نو به کېدی سي ما وینې یو څه نه څه اجمالي راخیستې وي، خو داسې څه به نه وي پاته سوي زما په خیال زما په وس چې هغه دې ما په دې کتاب کې نه وي ځای کړي یا دې مې نه وي خوندي کړي. نیلسن مانډیلا د 1918 جنوري باندې پیدا شوی دی. د پلار نوم یې ګادلا مفاکایسو، دا د پلار نوم دی، او مانډیلا یې د نیکه نوم. په موضوع کلي کې پیدا شوی دی. دویم سړی خان شهید عبدالصمد خان چې ما تاسو ته ویلې چې د جولای په 9 نیټه په 1900 کې پیدا شوی دی. د پلار نوم یې نور محمد خان دی، د نیکه نوم یې سلطان محمد خان دی، عنایت الله خان یې د ور نیکه نوم دی، بوستان خان یې د تر نیکه نوم دی. پښتانه دغه ډېره پالي. بل نیکه یې برخوردار خان دی. مخکې ما یادونه کړې وه چې پښتانه دا رشتې ډېرې پالي. زوی، لمسی، کړوسی، کوسی، کودی، بیا پردی سي. دا نور خلک دومره دا رشتې نه پالي. یعنی پردیتوب ته چې په پښتنو کې یو سړی رسېږي دا ډېر ناوخته رسېږي. لمسی پر انا ډېر ګران وي او د نیکه ځای نو مازغه وي او داسې دي که نه. زموږ په شفاهي ادبیاتو کې دا خبرې شته. پښتانه دغه تړون دا رشتې دا د دوی وړتیا ده، دا د دوی ښه اړخ دی چې دا تر ډېره وخته پورې پالي. پښتانه له کودي څخه پس بیا سره پردي کېږي. او باچا خان دریم سړی دی، د بورام خان زوی دی. بورام خان په خپل سیمه کې په خپل وطن کې په مشر خان مشهور و او د عبید الله خان زوی و. په 1890 کې پیدا شوی دی او په 1988 کې موهن داس هغه په 1890 کې پیدا شوی دی. د کرم چند زوی دی، د اتم چند لمسی دی. پیدا شوی په دغه کې دی د ځای نوم یې خیر رایاد بسي. د کتاب ځانګړنې زه به د کتاب په اړه باندې صرف دومره ووایم چې هغه ګیټوې یوازې به یو ور پرانیزم ستاسو دغه دپاره. دا هغه 4 کسان دي چې موږ ویلی سو چې دا د سړې مبارزې خلک دي. سړه مبارزه مینز عدم تشدد. عدم تشدد باندې ډېره خبره کېدلی سي. عدم تشدد باندې یعنی که دا درته ووایم چې په سلګونو کتابونه تر اوسه پورې لیکل سوي دي، که څه هم ځینې خلک مطلب پر دې باندې بحث کوي، جل جلاله پر دې باندې بحث کوي، مباحثې پر روانې دي. خو زه به داسې په بیخي لنډه توګه ووایم کله چې دلیل ختم سي، له یو چا سره علمیت نه وي، یو څوک دومره مهذب نه وي چې هغه یعنی په دلیلو په خبره یو خبره نسي اوارولی، هغه جګړې ته ځي، هغه تشدد ته ځي. داسې نو قامونه در واخه. مطلب موضوع ډېره پراخه ده. دا 4 سره موږ دا ویلی سو چې د عدم تشدد پلویان دي. یو سړی په دې کې ستا نیلسن مانډیلا. نیلسن مانډیلا د هغه دپاره دغه چې و د عدم تشدد دغه دپاره تاکتیک یعنی یو سیاسي تاکتیک و. د هغه پر دې باندې بروسه نه و. یوازې د ده په ژوند کې داسې سوي دي چې د 1952 څخه تر 1961 پورې د ده په مبارزه کې د ده مشرانو د ده مخکښانو داسې کړي وه چې وده ته یې ویلي وه چې ته به تشدد نه کوې، ته به دا تحریک تشدد له نه بیایې. دی مجبوره کړل سوي وو د 1952 څخه تر 1961 پورې دا سړي د عدم تشدد لاره خپله کړه. ما په دې کتاب کې دا سوال پورته کړی دی، نړیواله جایزه د سولې د امن جایزه و نیلسن مانډیلا او د صدر دو کلرک ته ورکول شوې ده.
ما په دې کتاب کې دا سوال پورته کړی دی، دا پوښتنه مې پورته کړې ده چې خان عبدالصمد خان او خان عبدالغفار خان چې یو په باچا خان مشهور یو په خان شهید مشهور او یو ګاندھی، دا د ژوند تر پایه پورې د عدم تشدد پر فلسفه باندې داغه پر لاره باندې دومره کاربند پاتې سوي دي چې څومره جبر د دوی سره سوی دی، څومره ظلم له دوی سره سوی دی، پر دې باندې کاربند پاتې سوي دي. نړیوالو ته دا پوښتنه یا دا سوال ما پورته کړی دی چې آیا دې کسانو ته نوبل پرایز ولې ورنه کول شو د سولې او د امن؟ آیا موږ هلته هم د ناانصافۍ سره مخامخ؟ یو سړی د عدم تشدد تاکتیک ګڼي، دا ډېر مهم یو کرکټر دی، یو مهم کردار دی، او بلکې هغه 15 کاله صدر پاتې سوی دی د نیلسن مانډیلا د دوکلرک سره. خو مانډیلا او دوکلرک ته د سولې یا د امن نړیواله جایزه ورکول کیږي او دا کسان اګنور کیږي، نظر اندازه کیږي، له پامه ایستل کیږي. نو دا سوال ما ته پر ځای معلومیږي پکار دی نړیوالې واوري ولې یو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا موږ هلته خو د ناانصافۍ سره مخامخ نه یو؟ کیدای شي د هغوی تله بیلی، کیدای شي د هغوی تله ډېره درنه وي، کیدای شي په هغه تله باندې مطلب، خو زما په فکر دا خلک په هغه تله باندې هم درانه دي، هم خیږي، هم یې وړ دي، په کار دی چې ورکول سوی وای. د دې څلورو کسانو زندانونو ته براسو، یعنی دا کړاوونه، دا زندانونه د دې بشر دپاره، د دې خپلې ټولنې لپاره، د دې انسانیت لپاره، یعنی دوی پر دې خپل وجود باندې څومره جبر وړی دی. نیلسن مانډیلا د خپل ژوندانه تر 30 کاله زیات نیلسن منډیلا د خپل ژوندانه تر 30 کاله زیات په زندان کې تیر کړی، هیڅ اخلاقی جرم نه وکړي، هیڅ یو داسې حرکت نه وکړي چې له هغه څخه د ټولنې ته یو تاوان و زیان رسېږي. که یې کړي وه د هغه خلکو په سترګو کې سترګې وراچولې وې چې ته له چا سره ظلم ولیکئ، زور زیاتوب ولیکئ، جبر ولیکئ، صرف په دې جرم باندې دې سړي تر 30 کاله زیات، یعنی 11,000 شپې زندان دې سړي وړی، 11,000 شپې پوره ژوند دی. او په وروستي ځل دا سړی په 1962 کې نیول سوی دی، د اګست په میاشت کې، په 1962 کې د اګست په میاشت کې نیول سوی دی پر 5مه نیټه، د 1990 کال د فروری په میاشت کې لسوی، مسلسل 22 کال. دا سړی له زندانه څخه روبن آیلینډ نومېدی په یو جزیره کې ساتلی و، خو چې په زندان کې بیا څه و د هغه خپلې کیسې په دې کتاب کې ستا چې څنګه یې ساتلی و، څنګه یې پاللی و. همداسې دغه نور زموږ پښتانه مبارز مخکښان چې پر نورو کړاوونو، ستړو ستومانیو، پر دې سربیره یې د خپل قام د ودانۍ په ارمان نیمه برخه ژوند په زندانونو کې تیر کړ. باچا خان ته خدای پاک 2 کاله کم 100 کاله ژوند ورکړی او خان شهید ته 6 کاله. درویش درانی لیکي، یعنی دا په خپل حواله ما نه دي راخیستي، ولې په دې کې دلته زموږ محققین، زموږ څېړونکي ډېر داسې شته چې هغه مطلب یو بېلابېل نظرونه ورکوي چې چا څنګه کړي دي، چا څنګه، بلکې 10 دا تر یې یادوي. د درویش صاحب یو کتاب دی پښتني ژوند کړه، د پښتني ژوند کړه، د هغه پر 433 مخ باندې دا لیکلي دي چې خان شهید 28 کاله زندان وړی دی او باچا خان 29 کاله زندان وړی دی. دا هغه 2 مخکښان مبارزین دي چې زموږ د پښتنو دپاره د ژوند دومره درنه برخه په زندان کې، په کړاوونو کې تیره کړې ده. خان شهید 7 کاله د انګریز په زندان کې پاته سوی دی، 21 کاله زموږ د ریاست په زندان کې پاته سوی دی. داسې باچا خان در واخله. دا د دوی
د زندان خبره وه. همداسې ګاندي و چې هغه په جنوبي افریقا او هند کې د ولسونو د ودانۍ او هوساینې لپاره ډېره درنه مبارزه ترسره کړې ده او په دې دواړو هیوادونو کې د زندانونو ولچکان بیړۍ ورته وایست، هتکړۍ ورته وایست، دا یې په دې خپلو لاسو شرنګولي دي او پر دغه ساز یې خوند اخیستی دي. دا ټول داسې دي. دا که دومره عزم نه درلودی، دومره پخه اراده یې نه درلودللی، زه فکر نه کوم چې اوس دې خلک یوه میاشت هم په ورین تندي پر دغه لاره باندې تېره کړی سي. او دا د دوی مهرباني ده چې اوس یې دا خلک دومره وسا کړي دي، دومره یې ژوند هوار کړي دي چې خلک دا تصور هم نه کوي چې ما به پوځي. یو څه یې ژوند غوړولی دی، یو څه یې فکر غوړولی دی، یو څه خلک مهذب سوي دي، یعنې د موږ سره یې رویې یو څه نه څه. دا د دوی د قربانیو، د دوی د مهربانیو، د دوی د دردونو، د دوی د کړاوونو وړلو وروسته دې نتیجې ته، دې پړاو ته موږ رسېدلي. مطالعه، زده کړې، کتابونه او ژبې، یعنې د دې څلورو کسانو په دې اړه دغه څلور واړه اتلان د زندانونو شپې ورځې د قامي ودانۍ په ارمان او مطالعه سبا کړي دي چې چیرې هم دا څلور سره په دې زندانونو کې پاته سوي دي. دې خلکو دلته په زندان کې هم دغه ارمان درلودی چې د قامي ودانۍ په اړه فکر کاوه، مطالعه یې کوله، یو څه یې لیکل، حتی چې کتابونه یې لیکلي دي. خان شهید او ګاندي دې دواړو یو شمېر ژبې هم په زندانونو کې زده کړي دي. یعنې دا د دوی یو ویاړ دی چې په زندانونو کې یې ډېر وخت تېر کړی دی، ژبې هم دلته زده کړي دي او دواړه ژباړن پاته سوي دي. ډېر کتابونه یې ژباړلي دي. دې دواړو کسانو ډېر کتابونه ژباړلي دي. خان شهید خو ما مخکې م یادونه کړې وه چې هغه د خدای له مځکې څخه سلیټ جوړ کړي او له ډبرې څخه د قلم کار واخیست. په مچ کې دی لیکي چې انګریزانو ماته کاپي نه راکوله، کاغذ یې نه راکاوه، قلم یې نه راپرېښوه. یعنې دا هغه مهذب خلک، د مهذب د تهذیب دعویدار خلک چې موږ دلته ایجوکیشن راوړو، موږ دلته تهذیب راوړو، موږ پرمختګ راوړو، موږ څنګه راوړو، هغه خلکو څخه دا غوښتنه کېږي چې ته ماته کتاب، ته ماته یو کاغذ، ته ماته یو قلم. د هغو لخوا دا بندیز دی. دی فکر کوي چې زه دغسې وخت تېروم، نو آیا راسه چې دغه مځکه خو د قدرت سلیټ دی، یو کاغذ دی، پر دې به زه خط لیکم. او ډبره یې راواخسته، په هغه یې لیکل شروع کړه، حتی چې اخري بیا د دیوال نه دی، پر دې باندې مطلب داسې یو ګل کاوه، پر هغه به یې دا شی لیکي. داسې نو باچا خان درواخه چې خان زما ژوند او جدوجهد یې لیکلی دی او ډېرې لیکنې یې سته، خو تر اوسه پورې یعنې موږ په دې نه یو توانېدلي، زموږ ځوان نسل د نامطرحه د هر سړي پېژندلی دی که نه، خو د ده آثار چا وویل، دی چا څنګه وپېژانده، دا ډېر مشکل کار دی. مشکل کار نه دی، دا په یوه کتاب کېدلی سي. یعنې ما کوشش کړی دی د هغو ځوانانو دپاره چې لږ دی د کتابه لري، وخت نه لري، هغه 5,000 6,000 صفحات په دغه 480 صفحاتو کې دی ویلی سي، دی لوستلی سي. دا بیا بېله خبره ده چې ځینې خلک کتاب وایي. ما مخکې م یادونه کړې وه چې پښتنو یو متل دی چې څوک یې بیایي راولي، څوک یې پیایي راولي، څوک د رمه بوزي ښه یې مړه کې بیا یې راولي، او څوک یې هاسې بوزي بېرته یې راولي. نو کتاب هم د ویلو تر حده پورې داسې وي چې څوک یې ووایي، یو څه نه څه اخذ یې وکړي، یو څه نه څه په ذهن کې ازبر کړي، ازبر معنا یاد کښېنوي، یو څه نه څه ګټه ځینې واخلي، او یو څه کسان یې بس سرسري بس پر تیر سي که نه. یوه کیسه را په یادېږي، هغه به پرېږدمه دا وخت اخي. موهنداس پر خپله مورنۍ ژبه ګجراتي، د هغه مورنۍ ژبه ګجراتي وه، پر دې سربیره هندي، انګریزي، فرنچ او لاتیني ژبې زده وې. اردو یې په پرودا او تاملي ژبه یې د جنوبي افریقې په زندان کې زده کړې. خان شهید
پر مورنۍ ژبه برسېره پښتو، پر پښتو سربېره عربي، فارسي، سندي او اردو ژبې زده وې، ولې بلوچي او براوي ژبې یې په مچ زندان کې زده کړي. د انګریزي اگزامز یې دلته هم ورکړي دي، خو زیاته زده کړه یې په مچ کې کړې. په هغه وخت کې په دې کتاب کې د دې چاپیریال موازنه هم سوې ده، یعنی د هغوی څنګه چاپیریال و. چاپیریال څه مراد دا چې د ټولنې څنګه ژوند و، زموږ څنګه ژوند دی. یعنی د نیلسن مانډیلا چاپیریال داسې و په هغه وخت کې چې د هغوی په دا زندان کې د روبن آیلینډ په جزیره کې چې کوم زندان و دا ته دوی پوهنتون ویلی، باقاعده لیکلی دی چې زموږ دغه زندان داسې و لکه پوهنتون. موږ په هغوی کې هر سبجکټ وایه، استادان مو لرل. په دغه سیاسي مبارزینو کې دغسې خلک و چې هغه استادان وه له موږ سره و، او موږ په دې کې کلاسونه اخیستل، ریاضي مې ویله، کیمسټري مې ویله، بیولوژي مې ویله، فزیکس مې وایه، یعنی تاریخ مې وایه، دا ټول مې ورته ویل. او بل چاپیریال دا دی چې په مچو باچا خان چې چیرې پاته سوی دی، تاسو که مطالعه کوئ ډېره غازي خان، ډېره اسماعیل خان، چیرې چې دی پاته سوی دی، که تاسو هغه وګورئ، یعنی هغه ته کتاب او کاغذ هم نه ورکول کېږي، او هلته د هغو چاپیریال داسې دی. بله خبره دا ده چې یعنی د لیکلي دي چې مطلب موږ داسې خپل د دې روبن آیلینډ د زندان نوم دغه ایښی و، په هغه کې استادان موږ سره و، انګلیسي راته ویله، افریکنري راته ویله، هنر یې راته وایه، جغرافیه یې راته ویله، ریاضیات مو لوستل. دا ډېر ګران موضوعات دي چې یعنی استادان تا ته په زندان کې دا وایي، یعنی دا یو ډېر غوړېدلی چاپیریال دی. زه په دې کتاب کې ستا حواله ما اخیستې ده، هغه د 1940 کو ایجوکیشن لري. په 1940 کې هغوی کو ایجوکیشن لري. تاسو پوهېږئ که نه، ټول زموږ اوسنی چاپیریال زه فکر نه کوم چې اوس دې وزغمي، نشي کولی. نو هغوی دا درلودلل. ادب و سیاست، یعنی له ادب سره څومره متعلق دا خلک پاته سوي دي. زه بیخي سرسري پر دې کتاب باندې، مطلب زه صرف هغه ما تاسو ته ویلی چې یو لکه د اوبو دپاره چې یو ګودر، یو پرانستې لاره وي که نه، نو زه به هغه کردار ادا کړم، یو ګیټ وی چې مازې یوه لاره تاسو ته درکړي. باچا خان مولانا فضل محمود مخفي دا د استاد د په استادي منلی دی چې دا زما استاد دی، او د ادیبانو نور نو دومره لوی بهیر خدایي خدمتګار تحریک چې موږ ته کومه مهرباني کړې ده په پښتو ادبیاتو کې، د خدایي خدمتګار تحریک چې څومره څپه پر دې ادیبانو باندې څومره اثرات سوي دي، دا خلک پوهېږي چې د ادبیاتو سره متعلق وي او د ادبیاتو په اړه باندې څېړنه کوي، ادبیاتو باندې د هغوی اثرات راځي. دلته ماته یو ملګري وویلی چې مطلب دا زموږ پر د پښتو ژبې پر زده کړه باندې د یو تحریک ډېر اثرات دي. د پښتو پر تحریک باندې ډېر لوی اثرات د دې تحریکو دي، خاص کر د خدای خدمتګار تحریک. باچا خان شل کلن دی په 1910 کې، دی د مولوي عبدالعزیز په ملتیا په اتمانزو کې د 400 د پېښوره څخه 20 میله لیرې 400 د 400 نوم زوړ پشکلاوتي دی. زه فکر کوم چې دا نوم به پشکلاوتي وي. ډېره ښه سیمه ده، ډېره ښه دغه ده. په دې کې په دی شل کلن دی په 1910 کې د یوې مدرسې بنیاد ایږدي د مولوي عبدالعزیز په ملتیا. د هغه سره شل کلن ځوان دی، د هغه سره کوشش کوي، هڅه کوي، د مشر خان زوی دی، مرسته ورسره کوي، کومک ورسره کوي. په 14 کې د مخفي صاحب سره دیوبند ته ځي، مولانا فضل محمود مخفي د هغه سره دیوبند ته ځي، هلته د مولانا محمود الحسن سره ویني،
هلته د مولانا عبیدالله سندي سره ویني د هغوی اثرات دي. بیا راځي په 1921 کې بیا په اوتمانزو کې آزاد مدرسه آزاد سکول د هغې بنیاد ایږدي په 1921 کې، او په همدې کال باندې د انجمن اصلاح الافاغنه بنسټ ایږدي. انجمن اصلاح الافاغنه یعنی د افغانانو د سمون لپاره یو تنظیم، د سمونچارو لپاره، یعنی دا سیاسی اړخ نه درلود یې ګو کې پس پرده به، خو انجمن اصلاح الافاغنه چې ده هغه د دوی د سمون دپاره دا هغه تنظیم دی چې په 1921 کې بنیاد ایښودل شوی. ګاندي د درې شیانو څخه خپل اغیزمنتیا ښیي چې زه ولې اغیزمن سوم. مطلب دلته هغه ادب و سیاست په اړه باندې وینا ده. هغه وایي چې زه تر ټولو مهم زما دپاره د ځوان شاعر، زه خو هسې د شاعري دعوه کوم که نه، خو دا هغه شاعران نه دي لکه دا ما غوندې، نه دا د هغه اوریجنالیټي ډېره پکښې کې ده که نه. دی په خپله دا اعتراف کوي چې زما تر ټولو مهمه اول چې زه د هغه تر تاثر و د هغه تر اغېز لاندې راغلی یم هغه چندربایي نومیږي. ځوان شاعر دی، زه د هغه تر اثر لاندې راغلم، او هغه چې ما څومره د هغه څخه اخذ کړی دی، د هغه سره د ناستې په بنیاد باندې ما څومره زده کړه کړې ده، دا دی په خپل د ژوندلیک کې بیانوي چې ما د چندربایي ناسته زما دپاره یو مرحمت و، یو مهرباني وه، یو پیرزوینه وه چې له ما سره یې دا ناسته وکړه. بل د ټالسټای کتاب، موږ خو د کتابونو څخه لیرې خلک، ټالسټای ډېر لوړ سړی دی، ډېر لوی سړی دی. د ټالسټای که تاسو ناولونه وګورئ، د هغه یو ناول پښتو ته راغلی دی، بلکې 2-3 ناوله یې پښتو ته راغلی دي. انا کارینینا دی، یو سوله او جګړه دی، بیخي 3000 صفحات دي، په 4 ټوکو کې چاپ شوی دی، ډاکټر عبداللطیف بهاند ژباړلی دی. د کتابونو څخه موږ څه لیرې خلک یو، په کار دی دا ومنو، د علمیت څخه لیرې خلک یو، او بیا یې زغملی نه سو. دا زموږ ذهنیت که نه دومره زغم نه لري. نو هغه د رب باچهي ستا د زړه پر نړۍ ده، د هغه د کتاب نوم دی. دی وایي ما یو هغه شاعر ناسته، یو د ټالسټای کتاب چې ما ووایه، او بل د رسکن یو کتاب دی وروستۍ پایله، اخري نتیجه. دا کتاب چې ما ووایه دې زه ډېر متاثره کړی یم. دا د ده په ژوند کې هغه 3 بنیادي شیان دي چې دی متاثره کړي دي. بیا دا کومه مبارزه کړې ده، نور شیان خو نو ډېر راغلي دي، په دې کې هم خدای پاک استعداد یې ښیي و. داسې په دې ټولو مخکښانو کې زه دا اعتراف کوم چې زمان و مکان پر دغه ټولو مخکښانو باندې چې دا کله دومره دروند بار ایږدي، دا برناکه نس کېدلی. دا زمان و مکان د دوی دغه جوړښت په د زمان په اوږدو کې کړي، بیا دا بار پر وږو ورکښېږدي، دی یې تر یو ځای وړلی سي. دا د زمان یعنی زمان کله هم نه خطا وسي. داسې نو خان شهید د ملا عبدالسلام اشیزي سره پاته سوی دی. دلته مخکې یو دغه پر سوی و که نه، فرنګي سوسن چمن پور کې واچاو، پر ما هم د ابراهیم مصیبت راغی. ملا عبدالسلام ته دغه ویاړ په برخه و چې دلته د انګریزو په خلاف د مبارزه کوله. سوسن چمن نومي کتاب و، په 1933 کې دا چاپ سوی. هغه انګریزانو اور ته واچو او پر دا کتاب بندیز ولګاوه چې دا کتاب به دلته څوک نه وایي. یعنی سپیره سړی د شالاباغ اوسېدونکی، په 1300 هجري سنه پیدا یم، اوس 78 ورسېدم دایم، او هلته هم داسې تنګ و چې که د تنګ شاخصه ووتم د باندې سیلاني به پر باغو د کندهار سم، شله ما سره هر چا کول پردیو، لیرې ځم تر بېګانه نیکانو جار سم. هلته هم دغه ته راتاو. ملا سلام د شاخه اوسېدونکی ساده باده ملا سړی و. کتاب یې چاپ کړي سوسن چمن، په دې کې دومره توان، دومره زور پکښې کې و په دې کتاب کې 1.5 صفحه انګریز ضبط کړي، اور یې ور واچاوه. فرنګي له شنه آغا یعقوب شاه بوتلم باندې اور داسې برزخ محشر له هم، یعنې دومره سخته شرایع ورته کړې. هغه یې ورله بوت،
دلې خپل مخلوق سته که نه هغه ورله ګوتې. نو دی دومره ورته خشمېدلی دي 22 کاله پس هغه کتاب په 311 صفحات پر غټه کچه باندې سوسنې چمن چاپ سوی دي. زه فکر کوم چې پښتنو به نه وي ویلی، نه به یې پیدا کړی. یعنی که دغه کتاب دومره ارزښتناک یو کتاب دی، 21 ورځې په جیل کې تېر کړې، روژانه مې شپه زندان عبدالسلام کړه چې له قیده سره راووتم اختر. یعنی دا خلک پسې راووتله، دا خلک ودرېدله و دې انګرېز ته چې وسړی دا زموږ ملا، دا زموږ مخکښ، دا زموږ دا سړي پر خان شهید په دغه 4 شپېته کې د انور عادل کمیشنر وخت دی خان شهید دا کتاب ورچاپ کړی. د ادبیاتو سره د مینې پر بنیاد زه خبره کوم چې مطلب د خلکو له ادبیاتو سره ادب او سیاست څومره سره تړلي وه، څومره مینه یې سره درلودله. نو هغه دا کتاب په دې کې مرسته حتی تر اوسه پورې دغه بیا 3 کتابه چاپ سوي دي. یو مذهبي کتاب دی طلب مذهب نومیږي، او وروستی کتاب یې بیخي کوچنی زردانه در نومیږي. د ژوند څخه تقریبا خلک وایي چې د وصیت کړی چې زما د ژوند څخه 20 کاله پس دې چاپ سي. هغه بیخي زر بیته بیخي کوچنی کتاب دی. نو زردانه در بیا وروسته چاپ سو. دا 3 کتابه دا د مولا سلام اخوندي، یعنی د دې په ګلستان کې هم پاته سوی دي، د دوی ملا هم پاته سوی دي نږدې په ګلستان کې که نه، په پښین کې هم پاته سوی دي. د پښین د امداد یادونه هم کړې ده چې مطلب په زده کړه کې ماته د پښین هم څه امداد را رسېدلی. دا یو وطن و که نه. پښین ته به هم خلک راته دلې به یو مدرسه ویله، دلې به یو سبق وایه. خوشحال خان په تول تر ټوله خټک دروند دی، هم عبدالعلي پر واړه کاکړي بس. یعنی هغه دا توپیر و، دا منافرت و، دا قبیلوي منافرتونه دا هیڅ نه وه. خوشحال خان دا د ملا سلام اخوند شعر دی. خوشحال خان په تول تر ټوله خټک دروند، هم عبدالعلي پر واړه کاکړي بس. یعنی هغوی ته د خپلو همزولو د دې خپلو درناوی کاوه چې چا به هم څه فکر درلودی، چې چا به هم څه به شنوا و، څه به د قام فکر کاوه، څه به د علمیت فکر کاوه. هغه خلکو د هغه درناوی کاوه، یادونه یې کوله، د هغه یې ستاینه کوله. خان شهید مخکې ما یادونه کړې ده چې خان شهید په دې ټولو مخکښانو کې دغه ویاړ په برخه لري چې په زندان کې هیڅ چا هم دومره کتابونه نه دي لیکلي لکه دې سړي چې لیکلي. دې سړي ترجمان القرآن دا د مولانا ابوالکلام آزاد سره لیدلی دي، او هغه دا ویاړ ورکړی دی چې مطلب ته یوازې کولی سې چې زما ترجمان القرآن ترجمه کړي. د ترجمه کړی دی، کیمیای سعادت یې ترجمه کړی دی، او ما په دې اوس بیخي په دا اوس میاشت کې دا ټوله لیدلی دي. یعنی په خطي نسخه کې مې لیدلی دي. ما ته یعنی زه په دې مشرف سوی یم چې د څومره خواري کړې ده زه تصور نسم کولی. یعنی څه پکې څنګه یې چاپوي دا بیا یو بیل داستان. که تاسو د هغه صمد اللغات صمد خاني قاموس د پخپله لیکلی دي، د زما ژوند او ژوندون یې لیکلی دي، دا چې ما یې مخکې ذکر وکړي پښتو لیکدود باندې یې ډېر کار کړی دی. اوس یې ما کتاب راغونډ کړی دی، 180 صفحې جوړیږي، هغه به چاپ سي. داسې نو که تاسو د باچا خان په اړه فکر وکړئ، د باچا خان په اړه چې څومره کتابونه لیکل سوي دي، په پښتون لیډرشپ کې د هیڅ چا په اړه دومره کتابونه نه لیکل سوي. خو دا دی چې څومره رسایي موږ ورته کړې ده. یعنی نعیم آزاد دا د خپل اولاد د خولې ګوله کتاب ته نه ده ورکړې. زموږ ځوان بهیر، زموږ تعلیم یافته بهیر، زموږ حساس بهیر، زموږ له سیاست سره تړلی بهیر، آیا کولی سي چې دا دعوه وکړي چې ما 10 کتابه ویلي دي؟ آیا دعوه کولی سي چې ما باچا خان ویلی دي؟ آیا دعوه کولی سي چې ما خان شهید ویلی دي؟ زما سره په کور کې پروت دی، زما سره یو لایبرري سته، زما سره یو ماحول سته، زما بچیان به دا کتابو ته ګوري، هغوی به وایي چې یاره دا یو مهذب شی دی، زه باید دا کتاب راواخلم ویې وایم. څه دپاره څه پکې لیکلي دي، چیش دي؟
دا تاثر په موږ کې نسته. زموږ تعلیم د پاره د معاش دی. ډوډۍ معاشي طور موږ اقتصادي طور پیاوړي خلک نه یو، ډېر کمزوري. معیشت پیاوړي نه دی. کم خلک چې معیشت پیاوړي نه لري، ډوډۍ نه لري، هغه عقیده نشي ساتلی. نظریه خو بیل شي، دلته ثانوي حیثیت لري. په کار دی موږ خلکو ته دا تاثر ورکو چې تاسو باید د کتاب سره آشنا پاتې سئ، تاسو باید کتاب ولولئ، تاسو وخت ورکړئ. دا زموږ ډېرې ستړي په دې اوسا کېدلی سي، د ځوانانو بهیر په دې اوسا کېدلی سي، زموږ فکري روزنه په دې کېدلی سي، زموږ سیاسي روزنه په دې کېدلی سي. زموږ هره خبره دا خبرې نه دي، دا کله هم یو سړی غواړي چې زما خبرې دې ژوندۍ پاتې سي، تر یو ځای دې ورسېږي. دا خبرې خپلې پښې لري. که چیرې موږ کتاب شاته پسې پرده یو علمیت ولرو، شاته موږ یو څه ولرو، یو حواله ولرو، یو کتاب ولرو، دا خبرې ژوندۍ وي، بیا دا سفر کوي، تګ کوي، د خلکو تر ذهنونو پورې په خپله ځان رسي، تر نغریو پورې رسیږي، بیا پر دا نغریو باندې دا ډسکشن کیږي، بحث کیږي، یو بل ته دا خبرې ور رسیږي. موږ ته دا خبرې څنګه را رسېدلې؟ کریم آبا بخشای بر حال ما که است مسیر کمند هوا 40 سال عمر عزیزت گذشت مزاج تو از حال طفلی نگشت. یعنی دا خبرې موږ ته څنګه را رسېدلې دي؟ دا په دې شکل را رسېدلې دي چې یو خو زموږ په نصاب کې شامل سي، او یو په دې خبرو کې د غومره توان دی چې ما اخیستې ده، بل اخیستې ده. سادي صاحب شعر محترم راته وایي اوس، یعنی دا سفر یې را کړی دی، دا تر موږه پورې را رسېدلی دی. نو دا نیلسن مانډیلا هغه په لومړي ځل په پوهنځي کې، په کالج کې د یو شاعر په اورېدلو باندې متاثره کېږي. دغه شاعر نوم کرون مکای دی. کرون مکای د دوی نومونه څه ګران دي، ما مخکې د پلار نوم واخیستی، هغه هم ډېر ګران. کرون مکای یعنې دی په کالج کې دی، سبق وایي، یو شاعر اوري، هلته راځي، یو نظم وایي، دی سره متسلسل کوي، سره شوري په دې کې چې هغه کوم دننه نیلسن راویښوي. یوه خبره پر سړي ډېر اثر وکړي، سړی سره وتنګوي. نو دی اولنی سړی کرون میکایي و چې د په کالج کې واورېد، دی په خپله لیکي چې دا پر ما باندې ډېر اثر وکړ. زه یعنې وتخنولم او د سیاست لاره ما خپله کړه. د ادبي مطالعې او د دې ډېر باړجن، ډېر شوق باړ، د ژوب خلک باړ، تورې د شوق په معنا یادې که نه. نو په دې مطالعې سره باړ منه په ماتې دی، هسې یو غاړه ماړه سته. نو نیلسن وکیلو، هغه هم وکیلو، په تعلیمي حواله باندې ډېرې ستړې وړې وې. یو شمېر یعنی په ارګنز تاسو دا تنظیمي مجلې او دا کیسې میسې د دې په اړه که زه چیرې ووایم، ګاندي په افریقا کې، په جنوبي افریقا کې انډین اوپینین یوه مجله و دې سړي پایل کړله، په هغه کې کار کاوه. د هغه په څنګ کې بیا نور یو شمېر اونیزې تاسو پېژنئ، هفتوار چې راوځي، اونۍ په پښتو کې هفته ته وایي، هفتوار راوځي، ځینې میاشتیزې وي، ماهانه که نه، ځینې بیا نورې په دې کې کار کاوه. باچا خان لومړی ځل په 1928 کې پښتون مجله پیلوي. د پښتون په نامه باندې یوه مجله باچا خان پیلوي. ادبیات خو پر خپل ځای د هغه ذکر خو موږ تاسو وکړئ. باچا خان په لومړي ځل په 1928 کې پښتون مجله پیلوي. دا پښتون مجله په هغه وخت کې د 1000 د 2000 د 3000 د 4000 په شمېر دا د پښتنو ته ځي، دا خبرې خورئي، ها 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 بیخي تر ډېره پورې دا چلېدلې ده. خان شهید د رسنیو په اړه باندې پریس اکټ راوړي. اول دی په 1930 په دغه دوران کې دی ورځي چې دا زما غږ به زه په کار دی یو اخبار له لارې ورسوم. هلته چې دی ورځي هغه ورته وایي چې اوس سړی دلته
پریس اکټ شته نه، ته به اجازه تخلي، بیا به تا ته د خلک اجازه درکوي، بیا به ته یو اخبار چاپولی سي، بیا به ته یو خپله خبره چاپولی سي. ها دی زندان لځي، پښین ته راځي، 3-4 کاله په زندان کې تېروي، هند ته ځي، په دې حادثه کې دی که نه. دا کوششونه یې په دې کتاب کې یادونه سته. دا کوششونه د پلاني سره وینه، د پلاني سره وینه، د پلاني سره وینه. اول سړی دی د برټش بلوچستان او بلوچستان خان شهید اولنی سړی دی چې په سیاسي حواله د محمد علي جناح سره ویني. تر دغه وخته پورې چا نه دي ورسره لیدلي په سیاسي حواله باندې، دی ورسره ویني. کله چې دی ویني د هغه 14 نکات ویني. په 14 نکات کې د دې سیمې د برټش بلوچستان او بلوچستان ذکر سته. دی مطمئنه کېږي هغه ته وایي چې دا ستانو، یعنی بیا د هغه سره دا ډسکشن، بیا وروسته د نورو خلکو سره د هغه وخت د مخکښانو سره ویني، بیا راځي. دا په 1946 کې دی په زندان کې دی، په 29 کې دی په زندان کې دی. اکټ راځي، پریس اکټ منظوریږي، د کوشش په تناظر کې په 1938 کې د استقلال اخبار باسي. استقلال اخبار باسي او بیا لیتو پریس لګي. دا اولنی هغه پریس دی چې په دې ځای کې لګیږي. لیتو پریس دا په کوټه کې لګي. د یو دوست دی عزیز مکسی په زلزله کې مري، دغه په نوم یې دی عزیز پرنټینګ پریس. دا بیلتون، دا جلاوالي، دا لیریوالي، دا یعنی دا نو دا خلکو یو د بل ډیر درناوی ساتلی. دا پرنټینګ پریس دی، دا استقلال اخبار، دا پیلوي. تر دې را وروسته بیا په همدغه کال د یو سیاسي تنظیم بنیاد ایږدي، انجمن وطن. په همدغه کال د انجمن وطن په نوم باندې سیاسي تنظیم پیلوي. دغه سیاسي تنظیم په مقابل کې بیا څه نور تنظیمونه راځي. دلته یادونه مطلب څه ډېر وخت غواړي. په کتاب کې تاسو کولی سئ چې دا وګورئ. د دې ادب او سیاست په منځ کې دا سیاسي چاپیریال زه تاسو ته صرف د دوی ذکر په دې وکړم چې نیلسن مانډیلا په 1938 کې زیږي. یعنی دی په 1938 کې په موضوع نومي کلي کې زیږېدلی دی. د ګادلا مفاقای سوکره په 1912 کې د افریقن کانګرې بنیاد ایښودل شوی. یعنی دی 6 کاله پس تر دا کانګرې بنیاد ایښودل شوی دی، یعنی سیاسي بنیاد سته. 6 کاله بعد دی زیږي. حتی چې تر 1950 پورې دغه نیلسن مانډیلا د انګریز په مخالفت نه دی راوتلی. تر دغه وخته پورې لا د په ذهن کې دا سته چې دا خلک د ودانۍ دپاره راغلي دي، دا خلک د کالونیالیزم دپاره نه دي راغلي. دا د په ذهن کې سته. د هغوی ملاتړ کوي باقاعده. بیا چې دی پوهېږي، بیا دی دغه تشدد ته ځي. د تشدد د بعد بیا د مخکښان راګرځي په 1952 کې چې ما اوس یې وخت نه دی تر 1 پورې. د 1 پس بیا د 25 کاله مطلب چې خپل قوت زور بازو په کار اچولی دی، هغه بیا د دې کتاب برخه ده. کولی سئ تاسو چې مطلب کله یې ترلاسه کړئ او ویې وایاست. او د ګاندي چاپیریال چې دی د هغه دپاره هم ځکه هواره مساعده و. په 1815 کې انډین نیشنل کانګرس و. 1815 انډین نیشنل کانګرس دی په 1890 کې پیدا شوی دی. په 1815 کې انډین نیشنل کانګرس و او دی د 1900 پس بیا هند ته راغلی. که تاسو دی ووایست، د تاریخ ووایست، دی د 1900 پس راغلی. دی چې کلم راغلی دی بیرته تللی دی جنوبي افریقې له د یو کیس دپاره، بیا هلته پاته سوی دی. هلته یې خورا سیاسي هلې ځلې کړي دي په ځینو جنګو کې. د یو دغه دپاره دا چش ورته وایي، موږ کمپاونډر ورته وایي، د دې په شکل کې مطلب هلته خدمات ترسره کړي دي، ډېر خوارۍ کړي دي خلکو. نو دا د تم زمینه مساعده و.
دته هم دومره مخکشان پاتې شوي دي په دې سیاست کې چې څومره فکر کوي. باچا خان ته هم ما یادونه کړې ده که څه هم هغه مطلب مخکش د ټول پښتون، خو د هغه سره د مولوي عبدالعزیز، مولانا فضل محمود مخفي او نور ډیر داسې عالمان چې هغه په پس منظر کې په دا توده مبارزه کې ډیره برخه اخیستې ده. 300 کاله پس منظر د تودې مبارزې په دې کتاب کې خوندي دي. که څوک ووایي چې مطلب پښتنو پر کم ځای جنګونه کړي دي، ګجو خان څوک و، ایمل خان څوک و، دریا خان څوک و، پیر روشان څوک و، بایزید انصاري کنه دا څوک و، څنګه یې مبارزه کړې ده، څنګه یې کړې ده، ها تر د جندول تر عمرا خانه پورې دا ټول پکې راغلي دي. دا نمونه چې مطلب هغوی چیرې جګړې کړي دي، د چا سره یې کړي دي، څنګه یې کړي دي، پر کومو مقاماتو یې کړي دي، دا پس منظر پکښې کې دی. خو د دوی دغه سیاسي مبارزه چې کله دا سړه مبارزه زه ورته وایم، در تودې مبارزې وروسته چې کله سړه مبارزه پیلیږي د باچا خانه سره یو څه علما سته، دی چې کله نیول کېږي، دا د نیلسن منډیلا ذکر ما وکړي، نیلسن منډیلا چې کله نیول کېږي 250 کسان په اوله پلا ورسره نیول کېږي او دا په میاشت کې دننه 8500 ته رسېږي. دا شمېر دومره سیاسي چاپېریال هلته جوړ. باچا خان چې نیول کېږي د هغه سره 200 کسان نیول کېږي، یعنی بیا هم یو سیاسي بیکګراوند سته. خو خان شهید دا فاونډر دی، دا خلک فاونډر بولي، یعنی زه نه محققین یې بولي چې له ده سره یعنی په ماجد کې دی تبارک الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. مولا صاحب ته وایي چې سړی دا خو موږ هره ورځ ته په دا روژه کې راته وایي، ته راسه نن یې معنا راته ووایه. هغه ورته وایي چې زه نه یم تیار، نن ته پیل وکړه. نو دی پیل کوي، په سهار نیول کېږي. چا ورته وویل، څنګه ورته وویل، وینې هغه په دا کتاب کې شته چې څنګه راغله، څنګه یې ونیوي، څنګه یې راورساوي. د ده سره 2 کسان نیول کېږي، یو عبدالسلام خان د ورور، یو محمد ایوب خان. دا خلک په دې سیمه کې دا زموږ حوزه چې ده، دا چې له خپل یعنی مرکزیت څخه رابېله سوې ده، د دې دا مرکزیت جوړېدل دا داسې اسانه کار نه دی. یعنی دا مرکزیت بڼه چې نیولې ده، دا چې دا کله اوس خلک داسې په لوی زړه وایي چې موږ هم یو که نه یو وړوکی مرکز خو یو. نو د دې وشاته د دې په پس منظر کې، د دې په شالید کې ډېر مهم داسې دغه سته پړاوونه سته چې هغه خلکو پر ځان وړي دي، دا ستړي ستومانۍ وړي دي. نو دی چې نیول کېږي دغه 3 کسان سره دي، بیا راځي، بیا په خپلو کسانو باندې بیا جرګې، بیا څنګه، بیا کیسې سلسلې. خو دا د دوی د زندانونو او د دې کیسه ده چې دا خلک ورسره مخامخ شوي. د مستبدو واکمنانو د زور زیاتوب نښې، یعنی مستبد واکمن مینز برټش، چې دا کومو خلکو دلته د کالونیالیزم دپاره کومې هڅې کړې وې، کومې هلې ځلې کړې وې، دلته راغلي وه، دا سیمه یې نیولې وه، دا وطن یې نیولی و. زما غږ د رسېږي که نه، دا زما د الفاظو. نو د دې زه څه احساسوم، زما ژبه لږ زما په خیال سخته ده. نو یعنی د دوی زه به یو مثال درکم. په 1923 کې د باچا خان مور محترمه مري، دی په دې زندان کې دغه ورکوي، درخواست ورکوي، مطلب د ده کورنۍ ورکوي چې اوس سړی د دې سړي مور مړه ده، زموږ په کلچر کې، زموږ په مذهب کې، زموږ په روایاتو کې دا بیخي یو دغه خبره ده چې دا سړی باید ګډون وکړي. پر پیرول باندې دی لسې پروا نه کوي. دا سړی په ډېر غازي خان زندان کې دی نه پرېښول کېږي. یعنی څه جرم یې کړی دی؟ دا د هغه متمدن، د هغه مهذب چې دی دعوه کوي، د هغو د زور زیاتوب نښې دي چې دی یعنی نه یې لکوي.
ولې قتل یې کړی دی، هېڅ شی نشته. حتی د دې ټولنې د ودانۍ دپاره هڅه کوي. داسې خان شهید په 1949 کې مور مري، دی د مچ په زندان کې. بیا یې کورنۍ هم دغسې کوي چې واوروره دا سړی پر پیرول باندې را پرېږده، دا مور په دې شخولو مراسمو کې به یو ګډون وکړي، خو دا د زور زیاتوب هغه نقشي مطلب نسي کولی. داسې د نیلسن مانډیلا مور په 1988 کې مري، هغه هم دغسې درخواست ورکوي چې اوس سړی مراسم دي، انسانیت دي، د انسان یو خپل تهذیب وي. نیلسن مانډیلا هم په 1988 کې د روبن آیلینډ په جزیره کې پاته کیږي او نیورې لکي. دا د هغه مستبدو، د خلک مستبد یو چاته ولي وایي چې ته مستبد واکمن یې، ته زور زیاتوب کوې، ته ظلم کوې. وجه دا وي چې هلته دا د انسان په عقل باندې چې کوم شیان جوړ سوي وي هغه دومره قابل گرفت نه وي لکه دوی چې کړي وي. دا سړی نه ایله کېږي. یوازې ګاندي دی چې د هغه مور هغه وخت مري چې دی تعلیم کوي او بیرسټر دی، خو هغه هم په دا مراسمو کې ګډون ځکه نسي کولی چې 15 ورځې د دې اوبو د جهاز لاره وه چې دی کوم ځای ته تللی دی، هلته چې دا کوم بیرسټري کوي، نو د ده دغه لاره ډېره اوږده ده. دی چې بیا راځي وروسته بیا دلته خبرېږي، هلته خبرېږي له هم نه. حتی د مانډیلا ځواني مرګ زوی مادیبا تمبکیل نومیږي، دا مري په اکسیډنټ کې، غالبا اکسیډنټ ځواني مرګ زوی د هغه وروستی دیدار هم دې سړي ونه کړی سو، نه یې ورپرېښو. 27 کاله مسلسل یو سړي په زندان کې تیر کړي دي. دا موږ ته څه پیغام راکوي؟ نه یې مازاده ته غږېږې، دا نو یعنې موږ ته څه وایي؟ دا کتابونه چې کله موږ وایو و موږ ته یو ډېر غوړېدلی ذهن، یو ډېر لوی زړه، د یو ډېر ښه کردار دپاره یو فکر موږ ته راکولی سي. یعنې موږ چې دا څه کړي دي پر دې باندې که نه خامخا هر سړي یو څه نه څه کردار تر خپله وسه پورې کړي دي، نو هغه په کار دی چې پر دې باندې فکر وکړي چې و سړی زما خو وس ډېر دی، په کار دی چې ما یو څه نور کردار تر سره کړی وای. د دې مخکښانو، د دې مشرانو په دې زمان و مکان کې چې څومره کردار دی خلکو لرلی دی، دا ډېر یعنی بیخي په زړه پورې. دغسې که د افریقې یادونه وسي، افریقې ته هم دغسې بې شاکر، ښکېلاکر یا استعمار یعنی ښکېلاک یو ځای نیس، او استثمار د هغه ځای میوه خوره، د هغه ځای ثمره خوره. دا موږ چې وایي چې مطلب یې د خلک دا سرمایه دارانه نظام رالی او پلانا رالی، دا د خلکو وس اخلي که نه؟ زه مزدور یم، ته و ما ته 1000 روپۍ راکوې او زما په وس 3000 ګټې. د هغوی دلته راغله، زموږ مجبوري یې لیدلې، کالوني یې کړله، دا بر صغیر باقاعده د دې ځای په مځکو کې د هغوی په خوښه تخم اچول کېدی چې د دوی د فیکټریز به ضرورت و، د هغوی په خوښه به دلته پنبه کرل کېدله، دلته به څه کرل کېدل، د موسمونو په مطابق دا به هر څه کرل کېدل، او دا به دوی په ډېره کمه بیه، مزدور ډېر و، مځکه ډېره وه، اوبه ډېرې وې، دا استحصال یې کاوه او دا یې وړل. نو موږ ته هم بر صغیر په دغه دوران کې راغلی دی. نور خو نو زما په فکر ښه دی یو څه وخت به دغه ته ورکو. دا هغه سرسري د دې کتاب د یو ګیټوې شکل، د یو لارې د پرانستنې شکل چې تاسو ته مې وړاندې کړ. خبرې خو ډېرې پکښې کې وې، خو زه تر ډېرو خبرو تیر سومه. اوس که تاسو د دغه موضوع په اړه باندې یو پوښتنه لري، یو سوال لري، خو دا پوښتنې به داسې وي چې پر پوښتنو باندې هیڅ دغه مه کوئ، کمپرومایز. که ما نسوی کولی پروا نه کوي، دغه به یو له بله به زده کړو، یو له بله سره به د افکارو تبادله وکړو، یو له بله سره به مطلب د خپله پوهه شریکه کړو. زموږ تر ټولو غټه کمزوري دا ده
چې یو له بله څخه بیریږو، یو له بله سره خپله پوهه نسو شریکولی. ما یو شی ویلی دی زه یې په کار دی له تا سره شریکم، تا یو څه ویلی دی ته یې په کار دی له ما سره شریک کې. نو دغه د دې کتاب هغه لږ خبرې وې چې ستاسو په مخکې مو وړاندې کړلې. آزاد صاحب ته زما دا پوښتنه ده چې خان شهید او باچا خان چې کله دوی کوم وخت په جیل کې تېر کړي، خان شهید 28 کاله او باچا خان 29 کاله، آیا د 28 کاله پرلپسې وو که دا چېرې په بېلابېلو وختونو کې وو؟ ډېره مننه محمود خان صاحب، پوښتنه پر خپل ځای ده. دا په بېلابېلو وختونو کې وو، یعنی مسلسل نه وو. مسلسل دوی دواړه د ایوب خان په دوره کې نیول سوي دي، 10 کاله یې مسلسل په جیل کې تېر کړي دي، د یوې و 2 ورځو په توپیر. یوه ورځ خان شهید نیول سوی دی، په دا بله ورځ یې باچا خان ونیو. بیا یې د لاهور په زندان کې د خان شهید 2 د عدالتي بیانونه دي، یو په پښین کې په 1934 کې او خان شهید په 2 ورځې یا 3 ورځې لیکلی دي. هغه ته نن سبا خلک دا لیکوال یا محققین هغه په اردوم چاپ دی او په پښتوم چاپ دی، د منشور انسانیت نوم ورکوي. هغه دا بیان لیکلی دی او داسې باچا خان در واخه د هغوی تسلسل تر 10 کاله پورې یادېږي. یو بله خبره ده د دې کتاب په ویلو باندې یو وخت ماته محمود خان صاحب څه یادونه هم کړې وه، څه نور کسان د هغوی په ذهن کې هم دا خبره ورګرځي او زموږ د کم فهمۍ زه فکر کوم دا کریکټرز نه دي، دا باچا خان شهید دا ډېر لوړ کریکټرز دي. زموږ ذهن په دې کې وي چې یاره دا نو کوم لوی سړی دی. دا زموږ یعنی ډېر زه فکر کوم چې دا زموږ ذهنونه دا نسي پورته کوي دا بار. زه به یو مثال د یو ترازو ورکم. دا اوس ترازوګان دي، څوک 100 کیلو وزن پورته کولی شي، څوک 1.5 کیلو وزن پورته کولی شي، که نه؟ نو پر 100 کیلو وزن چې ته 1.5 کیلو وزن کښېږدې بیا هغه نسي پورته کولی. دا یو ډېر لوړ محقق چې دا خلک یې څښلي وي، دا خلک یې ویلي وي، دا خلک یې یعنی هغه دومره توان ولري چې دا خبره وکولی شي. زه فی الحال زموږ د پاره دا ډېر درانه کریکټرز دي، ډېر درانه مخکښان دي. زموږ د پاره د دې پرتلي جاج دومره زور غواړي لکه ته چې دا مثال چې ما ورکوي چې یعنی د 100 کیلو په یو ترازو کې که یو سړی 1.5 کیلو کښېږدي نو هغه یې نسي پورته کولی. خصوصا زما ذهن دا وزن نسي پورته کولی. نو دا دواړه ډېر مهم کریکټرز دي، موږ باید په درناوي ورته وګورو، په کار دی ویې وایو. د هغوی درناوی دا دی چې موږ یې ولولو، د هغوی درناوی دا دی چې د هغه په لوست باندې موږ هغه د دوی د زړه ارمانونه، د دوی د قامي ودانۍ د ټولنیز فکر هغه موږ څنګه اخیستلی سو، څنګه یې ابزرو کولی سو، څنګه یې له ځانه سره وړلی سو. دا خپل فکر کې څومره ځای لرو چې موږ د هغوی دغه فکري شتمني له ځانه سره واخلو او د دې ټولنې، د دې ځوانانو، د دې سیاسي بهیر، د دې ادبي بهیر، د دې علمي بهیر موږ هغه روزنه په وکړای سو که نه چې هغه یو څه پرمختګ وکړای سي، یو څو ګامه نور واخلي، یو څو ګامه نور واخلي. خبره چې څومره خوږېږي، په خوږه خبره کې ډېر خوند دی. خبره چې څومره خوږېږي په علم خوږېږي. چې شاته یو څه علمیت وي، موږ اکثره بشموله زه خلک کوشش کوي چې له سواله لیرې وزغلیږي، داسې وزغلیږي دی خپله ناپوهي شاته پټول غواړي. استادان ناست دي، بده خبره ده چې زه ووایم زموږ ځینې استادان، ځینې ډېر نه ټول نه، ځینې استادان، محمود صاحب هم استاد دی که نه، محترم هم ناست دي، ډېر استادان دي و شاته یعنی په کار دی په ځوانانو کې دا یو رجحان پیدا کړي چې پوښتنه وکړه بچه زوی، پوښتنه وکړه ته څه ویل غواړې. هغوی ته یو شه ورکړي، هغوی ته یو زړه ورکړي چې ته پوښتنه وکړه. زموږ خلک
په ډېره بخښنه هغوی ورته وایي چې کښېنه بېادبه د دې وشاته د استادان یا زه یا بل هر څوک چې د دې وشاته موږ خپله ناپوهي پټول غواړو په ډېره بخښنه په کار دی چې موږ دا ومنو او کله چې یو سړی دا ډېره مهمه خبره ده کله چې یو سړی خپله ناپوهي نه ومني هغه د پوهې دروازه پر ځان بنده کړې وي ته چې کله استاد ته کښېنې که ته خپله پوهې یعنی ته دا نه ومنې چې زه ناپوه یم ته هېڅکله نسې کولی چې د دې استاد څخه ته یو شی واخلې او که ته په خپله پوهې ته استاد ته ناست یې که نه ځان تا ته پوه در معلومېږي ته به د ناپوه په شکل ته به د یو شاګرد په شکل د یو استاد په مخ کې کښېنې بیا به ستا ذهن دې ته جوړېږي چې له هغه څخه یو څه اخذ وکړي بل که داسې یو څوک پوښتنه لري صاحب حضرت صاحب بستر یې ډول خانشید او بچاخان د دې دواړو په سر کې هم د دې فکر او تګلاره یوه وه او که چیرې جلا او که په چیرې اوسني زمانه کې د زمان مطابق ورته وکتل سي دلته څنګه به یاد کړو غونډه به یاد کړو یعنې د دې دواړو تګلارې جلا جلا دي آیا د دې دوو په منځ کې دغه رقم توپیر ولو که په اوسني وخت کې چې دې داسې توپیر راغلی ډېره ښه پوښتنه ډېره په زړه پورې پوښتنه باچا خان په 1890 کې پیدا کېږي د هغوی تحریک په زموږ په پس پرده کې که وګورې که نه په دې تناظر کې دا شیان لیکل سوي دي ما دلته زه تر ډېرو شیانو تېر سوم زموږ پر دې ټولنه باندې چې څومره ستړي راغلي دي که نه دا څپچ راغلی ده په 19مه پیړۍ کې چې دا کم د کالونیالیزم دپاره کومه څپه راغله د موږ سره بد دا وسوه چې زموږ له وطنه څخه په پراخ تناظر کې په 1812 کې دا ټکله بیله کړی سو دا لږ کنه دا زه پسې منظر ته ځم په 1812 کې د اټکله بیله کړی سوه په 1819 کې کشمیر له موږ واخیستل سو دا بیا بیله خبره ده چې مطلب کله موږ ورغلو کله مو ترلاسه کړ که نه د دې وشاته هم احمدشاه بابا او میرویس نیکه و فلانا فلانا که نه دا دورې تېرې سوي دي په 1819 1821 کې له موږ څخه ډېرې واخیستل سوې ډېره غازي خان ډېره اسماعیل خان دا ډېرې واخیستل سوې دا برخې وې په 1823 کې له موږ پېښور واخیستل سو په 1830 کې له موږ خراسان واخیستل سو د ایران اړخ په 1843 کې د سند ولایت له موږ څخه بیل کړی سو په 1854 څخه تر 6 بیا په دوره کې له موږ بلوچستان واخیستل سو څومره درانه پړاوونه راغلي دي څومره درنې خبرې راغلي دي او بیا په 1889 کې له موږ شال کرم کوژک لنډي کوتل دا د ګندمک په معاهده کې واخیستل سو په 1889 کې په 1854 او 15 کې له موږ څخه روس مرو او پنجده واخیستل د تاریخ سره کم اشنا خلک چې دي هغوی که چیرې په دې تناظر کې وګوري دا ډېر یو پراخ وطن یو پراخ قلمرو دی که نه او بیا په 1893 کې بیا د ډیورنډ کرښ راځي په 1893 کې په هغه تناظر کې د دې وشاته هغه قوت ولاړ دی چې دلته راغلی دی په 93 کې بیا له موږ څخه سوات باجوړ چترال وزیر او چمن دا اخیستل سوي د دې وشاته چې کم خلک ولاړ دي هغوی موږ ته دغه تاوان راورساوه چې موږ یې بیل کړی سو کله چې په 93 کې ډیورنډ کرښ انګریزانو موږ بیلول هغوی د خپلو مفاداتو یو نظر درلود موږ په درې برخو بلکې په 4 برخو که ته وګورې موږ تقسیم سو باچا خان په 1840 کې استا خبرې ته راځم په 1840
په لسیزه کې دی دلته راځي د خان شهید په بلنه خان شهید ورځي د هغه په بلنه د دوی بالکل د دې هدف مرام او دوی اوله پلا په هند کې سره ویني اوله پلا باچا خان و خان شهید په هند کې سره ویني بیخي دا د 1910 دوره ده دوی هند ته تللي دي او هلته خان شهید 15 ورځې د ګاندي سره تېروي دی وایي چې دغه 15 ورځو زه ډېر مینتبار یم ما په هغه کې ډېره زده کړه کړې ده د باچا خان سره ویني باچا خان په اړه باندې باقاعده دا لیکي بلکې 3-4 کوټیشنز ما راخیستې دي دومره درناوی ورته لري چې زه کله د سره په خونه کې اوسېدم دې سړي کوشش کاوه چې زما خدمت وکړي یعنی زه ډېر په 19 کاله پر مشر دی زه ډېر پکښې ختم چې دا څنګه سړی دی چې 19 کاله پر ما مشر دی او دی زما خدمت کوي په 2 ورځ کې مو سره وپېژندل بیا دا تسلسل دغه ملګرتیا دا تر دغسې حده پورې ځي چې ته کله د خان شهید ژوندلیک وګورې په هغه کې د ده درناوی وګورې د باچا خان په اړه باندې هغه د تقدس کلمات وګورې نو موږ ته معلومیږي بیا چې مطلب د دوی ترمنځ کم عملتیا وه یعنی هغه راځي د لې دی هلته ورځي باقاعده په غونډو کې ګډون سره کوي دغه راوروسته پیریډ چې دی دا چې ته د بیلتون کومه خبره کوې دا په دې قلمرو کې چې دا موږ ګوره پس پرده محرکات هغه دي چې دا موږ یې زلبیل ساتلي بیا چې دلته د یووالي ځای راغلی دي پر دې باندې دوی څه سره خواشیني سوي دي پر دا باندې بیا خلکو کار واخیست څنګه یې واخیست ولې یې واخیست آیا ولې وسو داسې وینې دا سوالونه په کار دی زه مطلب اشاره به ورته وکړم که نه دومره زړور او دغه زم نه یم کنې تر یو حده زه نظر لرم په دې حواله باندې نو چې کله دا بیلتون وپاللی سو دا زموږ ترمنځ که نه چې دا پارټیشن وپاللی سو چا وپاله ولې موږ نسو سره ګډ په دې اړه باندې دغه بیلتون ولې راغلی دا چا دا بیلتون پالنه وکړله دا د محقق کار دی په کار دی چې په دې اړه باندې تحقیق وکړي زما دغه سوال دی چې د باچا خان اوس چې د خان عبدالخبار خان په نامه باندې یادېږي او د کرمچند د ګاندي د دې کومه نیټه یو وخت چې ولو هغه یې ولو او کله چې وخت چې راغی د بیلتون یا د جلاوالي په مختلفو دغه باندې بیا 2 ګروپه پاتې سو د سکول اف تاټ په باره کې دلته زموږ چې کوم خپل علاقې پاتې سي راسو دلته سکول اف تاټ چې ولو هغه باچا خان او پر بله سطح چې وګورې هغه د ګاندي کوم سکول اف تاټ د ده تر مولانا عبدالکلام آزاد سره د دې په مابینځ کې هغه کم محرکات هغه کم شان و چې د دې مماثلت یې تلقاوي او د دې مخته یو بل ګروپ ولاړو چې د دې جلاوالی وکړه دا حافظ صاحب ډېره مننه ښه په زړه پورې سوال دی ښه مهم سوال دی او دا پوښتنه هم قابل یعنی فهم ده او د تحقیق او څېړنې سره ډېره نږدې په کار دی چې په دې اړه باندې تاسو 1-2-3 داسې کتابونه وګورئ دا بیلتون د ننه دا موږ چې کله هم د مذهب یعنی د انسانیت سره راکښته سو مذهب ته راسو یا له مذهب څخه راکښته کیږو قام پرستۍ ته راځو په هغه کې دغه مشکلات دي موږ ولې ونه کړای سول چې د دې تحریک سره زموږ مخکشان ملګري وه زموږ مخکشان له دوی سره وژه پر وژه ولاړ وه بلکې په دې خپلواکي اخیستلو کې زموږ ډېره درنه برخه وه
هغوی دا که ته دا ژوندلیک ابیتي ووایې په هغه کې دا اعتراف په خپله دا سړي کړی دی ګاندي چې دا خلک په څومره شد مت په څومره لوی زړه له موږ سره ولاړ دي دا خلک کولی سي چې مطلب په دې لاره کې دا خپلواکي ترلاسه کړي خو د خپلواکۍ ثمره پر څه بنیاد له موږ ولاړه دا خاص سوال دی دا خاص پوښتنه ده خاص ټکی دی په پارټیشن کې او دا ګیله دنیا لري دا ګیله محققین لري دا ګیله خاص کر پښتانه لري چې له موږ سره درغلۍ وسوه موږ تیر ایستل سو څنګه تیر ایستل سو کله کله له سیاست څخه د خلکو زړه تور سي دا یعنی موږ دوکه کړل سو په ډېره دغه ژبه که نه موږ ولې دوکه کړل سو په دې منځ کې چې کم کم خلک سره کښېنستلي دي کومو خلکو دا زموږ مخکشان نظر اندازه کړل زموږ مخکشان یې له منځه لرې کړل هغوی تر اوسه پورې هغه درد نه دی دوا کړی چې له موږ سره څه سوي دي یعنی له موږ سره کانګرس که په لوی زړه زه ووایم هغه له موږ سره درغلي کړې ده دوکه یې کړې ده موږ ته یې هغه خپل حقوق نسو ترلاسه کړی که نه نو دلته موږ مجبوره سو چې یعنې که موږ په دغه تناظر کې د قام پالنه چې ورته وایي یا د اسلام او د کفر په نامه باندې مطلب خلک موږ سره بیلولی سي موږ د انسان پر بنیاد باندې سره ملګري چې دا خلک راغلي دي کالوني یې د موږ څخه جوړه کړې ده لہذا موږ دا خلک پسې اخلو دلته خپلواکي اخلو خپلواکي چې چا کمپرومایز وکړي له هغه سره سمجوته وکړله له هغه سره یې جوړ جاړی وکړي یو روغه جوړی یو جوړ جاړی جوړ جاړی سمجوته ته وایي روغه جوړه یو معاهده ته وایي که نه پر یو شي باندې یو څه یې ځینې واخیستل یو څه یې ورکړل که نه اشارتن یو څه یې ځینې واخیستل یو څه یې ورکړل نو موږ یې ورکړو په دغه دوران کې تر اوسه پورې موږ هغه درد نه دی دوا کړی نو دلته یو یعنی زموږ هغه موقعیت هم څه داسې و چې خلکو ته یې په لاس ورکړو مننه